صفا کلام فی تحریر منطق والکلام پس صاف بیان دے منطق و علم کلام اس هذا مبتدا ده غایت تعذیب الکلام دا خبر ده خبر محمول په مبتدا او دلته حمل نه ده ټیک ځکه هذا هم مسائل دي دا ذات ده ذات معنا دا ده چې دا انتزاعیات خو نه دي کنه مسائل خو امور واقعیه دي دا غایت تعذیب الکلام دا صرف وصف ده نو لازم څه حمل دي صرف وصف په ذات او دا ټیک نه ده وزلته کیسه ده دغه غایت تعذیب الکلام دا صرف وصف څنګه ده دغه صرف وصف پس بیا چې دا تهذیب الکلام حمل وي تهذیب مصدر ده غایت او دا مصدر نه ده نو حمل دي صرف وصف په ذات څنګه راغی جواب دا چې غایت او شای عین شای غایت شیخ شای نو غایت التهذیب خو تهذیب ده نو تهذیب خو صرف وصف ده هاذا ذات ده دغه مسائل ته اشاره ده ولازم څه حمل دی وصف په ذات دا سوال شه سوال دا شه چې هاذا غایت تعذیب الکلام هاذا خو مبتدا ده ای اشاره مسائل ته ده هاذا یعنی دا مسائل غایت تعذیب الکلام دا انتهایی صفا کلام ده تاسو لکه چې ودو تالیزرین الکاری درځي چې یو راځو ود درځي کې وکنه ها ها څنګه خجی عبارت دا سے ہو هذا غایت تعذیب الکلام هذا کی اشاره مسائل ته لکه مخ کې تیر دا مسائل دته هذا کی اشاره ده کدا مقصد دی کنه او رښت خبر ورکړي نام یا د فائدې نام اشاره غایت تعذیب الکلام دا خبر ورکړي یا فائدہ چې دا غایت تعذیب الکلام دا انتهایی صفا کلام دا خبر چې ورکړي په غایت تعذیب الکلام سره چې دا انتهایی صفا کلام دا هم مسائل دي مقصود بالاخبار خود دغه دي دا صفا کلام دا کلام نفسی ده او دې کې فائدہ ده او دا علم ده نو هاذا نه خبر ورکړه ده په غایت تعذیب الکلام سره دا یا فائدہ ده یا انعام ده نو کنامه ده خو مسائل پر نام ده دغه علم خو مسائل دي اګه فائدہ بیانې غایت تعذیب الکلام دا انتهایی صفا کلام ده او بیا هم فائدہ هم د مسائل فائدہ ده انکشونو خدا فائدہ نه ده کنه نکش خو سره کلام نه ده څنګه انتهایی صفا کلام ده دا هاذا مبتدا ده غایت تعذیب الکلام خبر ده دا بیان وکړه دا اخبار ورکړه چې دا فائدہ ده چې غایت تعذیب الکلام انتهایی صفا کلام یا ادا نام ده نو کا فائدہ ده کا نام ده خو مسائل دي مسائل او نام ده ا فائدہ دي مسائل او دغه ده چې دا انتهایی صفا کلام ده کلام نفسی ده زړه کې نکش خونه د غایت تعذیب الکلام نه فائدہ کلام ده انه نام کلام ده نو هاذا دا مسائل چې مصنف مراد دي ادا مصداق دی علم دی کتاب ده غایت تعذیب الکلام انتهایی صفا کلام اوس متری اعتراض کوي تلکه هاذا خو مبتدا ده اشاره مسائل ته ده غایت تعذیب الکلام دا صرف وصف ده دغه تعذیب وصف ته کنه مصدر ده نو لازم شه حمل دی وصف په ذات وطالبات
اوس کته اعتراض وکړي چې حمل د وصف په ذات چیرته ده، دا ته حمل د غایت تعذیب الکلام ده، او وصف خو تهذیب ده، مصدر خو تهذیب ده. نو که تهذیب حمل وي بیا به ویل چې حمل د وصف په ذات ده، ځکه تهذیب مصدر ده. غایت تعذیب الکلام غایه خو نه ده مصدر، دا څنګه حمل د وصف په ذات راغلی؟ ته به وایې غایت شی عین شی، غایه د تهذیب خو تهذیب ده کنه. نو چې غایت تهذیب شو نو حمل د وصف په ذات راغی. و دې دوه جواب کوي. یو جواب دا کوي چې ګوره اصل کې خبره دا ده چې دا خو ټیک ته چې هاذا مسائل دي او کتاب ده او دا ذات ده. ذات معنا دا چې دا انتزاعیات نه دي، دا اعتباریات نه دي، دا خو ذات ته حقیقت ته. وصف و انتزاعیات ته وایي. نو هاذا کې اشاره مسائل ته دا ذات او غایت تعذیب دا ټیک ته وصف ده. اصل کې دا مفعول مطلق ته عامل محذوف ته. اصل خبر هغه عامل د په مفعول مطلق کې چې مهذب غایت تعذیب، مهذب دا خبر دا اصل کې دا غایت تعذیب دا مفعول مطلق ته لپاره د عامل مقدر چې مهذب ده، او دلته معمول کا مقام د عامل ده. اصل خبر مهذب ده چې دا عامل ده، غایت تعذیب الکلام دا معمول ده، مفعول مطلق ده. دلته مفعول مطلق کا مقام د عامل ده او اصل خبر مهذب ده. نو مهذب خو ذات مال وصف ده. نو هاذا کې مسائل ته اشاره و. ټیک ده دا ذات ده. ذات معنا دا چې انتزاعیات نه دي. او غایت تعذیب دام ذات ده، ځکه غایت تعذیب دا مفعول مطلق ده او اصل خبر عامل ده چې مهذب ده، او مهذب خو ذات مال وصف ده. اسم مفعول لکه اسم مفعول اسم فاعل دا خو زوات دي مال وصف، ضارب مضروب ذات مال وصف ده. نو حمل د ذات مال وصف په ذات مال وصف راځي. دا یو جواب. ای هاذا الكتاب کلام مهذب غایت التهذیب. هاذا الكتاب اشاره دې ته وکړه چې هاذا کې یقینا مسائل دي. هاذا مشارنه کتاب ده، کتاب مسائل دي، دا خو ذات ده. خو خبره چوکتا کلام مهذب غایت التهذیب. دا کلام مهذب چې دا خبر ده اصل کې. نو کلام موصوف مهذب صفت، موصوف سره د صفت نه، دا اصل کې خبر ده. دا غایت التهذیب دا مفعول مطلق ده لپاره د مهذبون. دلته مفعول مطلق کا مقام د عامل ده. نو دا څه چې هاذا کتاب کلام مهذب، دا کتاب دا مسائل کلام مهذب ده، کلام صاف شده. کلام صاف شده چاته وای؟ دا مسائل ته وای کنه. مسائل خو اصل کلام خو مسائل دي، کلام نفسی ده. دا غایت التهذیب دا د مهذب پر مفعول مطلق واقع ده. نظرته معمول کا مقام دی عامل ده. نو حمل د ذات مال وصف په ذات مال وصف راځي. ای هاذا الكتاب کلام مهذب دا صاف کلام ده. غایت التهذیب کامل صفائی سره. کته سوال وکي چې غایت التهذیب څنګه مفعول مطلق ده؟ مهذب پر مفعول مطلق هم من جنس الفعل دی. حضرت فعل خو مهذب ده، ان شبه فعل. او مفعول مطلق غایت څه شي؟ غایت خو نه ده مفعول مطلق. جواب دی چې غایت تهذیب ده کنه. دا خو جمع زائد نه ده. غایت شی نفس شی، غایت شی نفس شی کنه. نو غایت تهذیب ده نو مفعول مطلق. او تصنیف هذا الكتاب غایت تهذیب الکلام. دا دوام جواب دی. دوام جواب دا چې دلته حمل دی وصف په وصف ده. مبتدا اصل کې دا تصنیف هذا الكتاب، هذا غایت تهذیب الکلام. هذا خط مضاف مقدر ده. تصنیف هذا الكتاب، تصنیف ته د کتاب چې دا
غایت التهذیب الکلام دا انتهایی صفا کلام. نو تصنیف هذا الكتاب دا مصدر، غایت التهذیب الکلام دا مصدر، نو حمل دی وصف په وصف تا، نو حمل ټیک شو. خدای وایي وثانی کما ترى باطلون، دوم ته ویني چې دا باطله توجیه ده، چې ته وایې چې هذا مهذب، هذا غایت التهذیب الکلام، هذا خط مضاف مقدر ده، او اصل کې دا تصنیف هذا الكتاب دا باطل تا توجیه ده. ولی باطله توجیه ده؟ یو وجه ده چې لکه تصنیف ده خو عمل ته وایي چې معنا مصدری ده، تصنیف خو عمل ده، لیکل کیا سوچ کیا. نو دا خو د تصنیف صفت شوه چې تصنیف هذا الكتاب غایت التهذیب الکلام، تصنیف ته د کتاب دا انتهایی صفا کلام ده. نو تصنیف خو عمل ده، نو دا خو مدح د عمل رااله، دا خو مدح د کتاب نه رااله، انا مدح د علم رااله. دا خو د عمل تعریف شو چې دا مصنف کوم عمل کړی ده، دا غایت التهذیب الکلام، دا انتهایی صفا کلام. لہذا لازم شو دا خو ټیک ده چې حمل دی وصف په وصف ته، خدا خو مدح د عمل ده، نه مدح د کتاب ده، انا مدح د علم ده. ا مقصود خدای ته مدح د علم و، اته تصریف مقدره چې دا عمل ده اعمالونه. نو ثانی کما ترى باطل، دا غلط ده. بل دا ده، بل وجه دا ده چې ته تصریف مقدر کې تصریف هذا الكتاب عمل شو، تصنیف ته د کتاب چې دا عمل دی مصنف ده، غایت التهذیب الکلام دا انتهایی صفا کلام ده. دا هم غلط ده ځکه عمل خو کلام نه ده، به څنګه غایت التهذیب الکلام ده. نو ثانی کما ترى باطلون، دوم ته ویني چې دا باطل عمل ده. بل دا ده دا خو حذف ته مبتدا ده من غیر ضرورتین، ته تصنیف مقدر کې خو مبتدا دې مقدر کړ، اصل مبتدا خو دا تصنیف ده. نو لازم سے حذف ته جزء عمده چې مبتدا ده بدون ضرورتین، ضرورت نشته تا مبتدا حذف کړه. دې وجه کما ترى باطلون وتوجيه الاول لا يخفى، توجيه معنا وجه بیانول، اول توجيه پر لا يخفى پتا پټنه ده. څنګه پټنه ده؟ هغه موږ صحیح کړه چې اول کلام پر توجيه شته ده، هغه دا ده کہ هذا الكتاب کلام مهذب غایت التهذیب. هذا کی سره کتاب ته دا مسائل دي او دا مصداق دی کتاب دا، دغه کتاب مسائل ته وای دا صحیح. کلام مهذب غایت التهذیب دې حمل صحیح، ځکه اصل عامل اصل خبر مفعول مطلق عامل دا مهذب دا خبر ده، دا غایت التهذیب مفعول مطلق ده، دا مفعول مطلق کا مقام دی عامل ده، دې کې هیڅ نقصان نشته. نه حمل دی وصف په وصف ته، بلکې حمل دی ذات په ذات ته، ځکه هاذا کی سره د کتاب ته، کتاب مسائل دي، دا ذات مبتدا ذات هاذا الكتاب، او مبتدا حذف نه ده، حذف ته مبتدا نه درغله. لکه تل تصریف هاذا الكتاب کې تصریف مقدر کړی ده، مبتدا حذف کړی ده چې دا عمده ده، عمده شای حذف کړی ده. دلته عمده نه حذف کېږي، بلکې هاذا الكتاب هاذا کی سره د کتاب ته، د مسائل ته هاذا الكتاب. نو مبتدا ذکر ده، اشاره کتاب ته ده، مسائل ته ده، دا ټیک. غایت التهذیب حمل ټیک، ځکه اصل خبر محذوف ده چې کلام مهذب. غایت التهذیب دا مفعول مطلق ته که مقام دی عامل ده، او دا جایز ده ځکه عامل دی مفعول مطلق حذف کېږي. دلته عامل دی مفعول مطلق حذف ده چې مهذب ده. غایت التهذیب مفعول مطلق ته که مقام دی عامل ده، وتوجيه له ولله اخفى. خالد في تحرير المنطق والكلام. هذا غاية تهذيب الكلام،
متن داسې ده هذا غایت تعذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام. هذا دا مسائل د کتاب والمسئله چې دا منطقي مسائل دي. غایت تعذیب الکلام دا یو کلام مهذب ده، انتهایی صاف کلام ده. فی تحریر المنطق والکلام په صاف منطق کا کلام کې دا سه منطق میں بیان کړی دا علم کلام چې صاف تا دې کې حشو زوائد نشته. تحریر لغت کې وایي نفس کتابت تا ای اصطلاح کې تحریر عبارت تا هغه کلام نه چې خالی ان الحشو والتطویل نه حشو په کې نه تطویل. حشو چاته وایي حشو تطویل کې څه فرق ده؟ حشو هغه زیادت ته وایي بلا فائدت زیادت خو فائدہ پکې نه. التطویل هم زیادت ته وایي فاصله مراد خو فائدہ یې پکې نو دا ماده چې منطق بیان کړی دا ادا علم کلام بیان کړی چې دې کې تحریر ده یعنی خالی نه الحشو والتطویل دې کې حشو نشته زائد مستغنان ہو بلا فائدہ. حشو هغه زیادت ته وایي چې فائدہ پکې نه دا سه زیادت نشته پکې چې حشو وایي زیادت مستغنان ہو بلا فائدہ. التطویل پکې نشته چې زیادت ته په اصلي مراد خو فائدہ یې پکې. اوس ته ترجمه کې تحریر المنطق والکلام ای تنکیحهما وبیانهما بیانا واضحا خالیا الحشو والتطویل. دفع دې سوال کې سائل دا سوال کې چې دا خو ته کلام ذکر کیا دا عبارت چې تا ویل ده دا په مقام د مدح کې ده دا ته د خپل کتاب مدح کیا چې دا ډېر قیمتي کتاب ده دا تعذیب او دا خو مدح نه ده ځکه ته خدا څه وایي چې هذا غایت تعذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام دا انتهایی صفا کلام ده فی تحریر المنطق والکلام په لیکلو د منطق کلام کې. نو لیکل د منطق کلام تحریر معنا لغوي لیکل دي لیکن منطق کلام ما لیکل ده نه خو مت خنه ده. منطق کلام خو ډیرو خلکو لیکل ده خالی منطق لیکل ده کلام لیکل دا خو مت خنه ده انا کمال ده. نه د جواب چې تحریر په معنا لغوي سره نه ده تحریر په معنا اصطلاحي سره. اصطلاح کې تحریر چاته وي کلام منکح کچھ صاف کلام صاف کلام چمانا ان نه حشوی په کانه تطویل یو بل تحریر تبیان ته وای. تبیان معنا بیان مع دلیل داسی تبیان بیانا واضحا چې بالکل واضح چې هغه کې خفی الفاظ باندې استعمال کړي مشکل میں نہیں استعمال کړي مجمل میں نہیں استعمال کړي متشابه میں نہیں استعمال کړي. دا مدح ده کړ دا مسائل دا کلام مهذب صاف کلام ده فی تحریر المنطق والکلام په صاف منطق کا کلام کې خالی تحریر نه معنا لغوي نه مراد تحریر معنا اصطلاحي ده. اصطلاح کی تحریر چاہتا ہوئی کلام منکح کچھ تکپوی نہ کچھ ہوا سے چنگ کچھ ہوا سے کہ حشو تطویل کو کی نہیں. حشو مانا زیادت بلا فائدے تطویل مانا زیادت پاسلی مراد مال فائدہ لسر زیادت ہی نے پکی پوچھ دے تو وہی یو جواب دوام جواب وہ تبیان ہے ماں تحریر نفس بیان تنوئی تبیان تو وہی تبیان مانا بیان مع دلیل ابل اغ بیان تو وہی واضحا واضحی نہ خفی نہ مشکل نہ مجمل متشابہ دا گویا درے جواب ته اشاره ہے تنقیح ہے ماں یو جواب دا په تحریر منطق کلام کې ده یعنی منکح منطق کلام ده یو و تبیان ہے ماں ادا سے منطق کلام ده چې په دې کې تبیان ده یعنی بیان مع دلیل ده. دوا جواب دریم بیانا واضحا واضح بیان ده خالیا عن الحشو والتطویل دا د تنقیح سره لګي دا منکح ته کچھ کلام ده کچھ حشو نشته په کې تطویل حشو هغه زیادت
مستغنا عنه بلا فائدہ چې استغنا یو نه فائدت پکې ټکای فائدہ نه اسی حشو خبرې کوي سره التطویل اغذ عادت توي پاسه مراد چې فائدہ یې پکې خو اصل مراد نه ذاتی وظرفیه التجوزیه تشبیها لشمول العمومي بشمول ظرفي واستعاره لفي الموضوعات اللساني للاول دفع دې سوال کې سوال دا چې لکه ظرف یا مکان یا زماني التحرير المنطق والكلام صاف منطق کلام دا هنه مکان دا زمان دا څنګه تا ظرف کو کلام مهذب پرا چې دا ما کتاب چې دا مسائل دا کلام مهذب ده دا صاف کلام ده چا کې پروت ده فی تحریر المنطق والکلام په صاف منطق په کلام کې نو صاف منطق کلام خو ظرف نه ده هغه یا زماني یا مکاني څنګه دا پکې پروت ده نو دا جواب کې دا وایي چې دا ظرفیت مجازي ده یعنی ظرف ما استعمال کړی دا ما تحریر المنطق والکلام ته ظرف ویل دي په دا ظرف مجازي مې ویل دي ظرف حقيقي نه ده هغه ظرف حقيقي یا زماني یا مکاني دا ظرف حقيقي نه ده ظرف مجازي ده اوس بیا سوال راځي چې لکه یو ظرف حقيقي مکان زمان ظرف مجازي څه معنا هغه ظرف چې مجازان ظرفي نو مجاز خو علاقه غواړي حقیقت سره چې علاقه نه وي څنګه ته مجازان ظرف وای دا وایي دا ظرف مجازي ده علاقه شته ده هیڅ شي علاقه ده تشبیها لشمول العمومي مقام الشمول ظرفي لکه ظرف حقيقي مشتمل په مظروف ظرف حقيقي زمانه مکاني او مشتمل په مظروف دلته عام مشتمل په خاص نو دا تحریر المنطق والکلام عام ده دا تهذیب الکلام خاص ده لکه ظرف حقيقي زمانه مکان عام مشتمل په مظروف دا سي ظرف مجازي عام ده ان دلته دا ظرف ما عام ته ویل دي ادا مجازان ظرف ده تشبیها لها بظرف حقيقي دا مشابه ده ظرف حقيقي سره لکه ظرف حقيقي مشتمل په مظروف دا رنګ عام مشتمل په خاص نو تحریر المنطق والکلام عام ده صاف منطق کلام دا یو دلته نه راکنه تهذیب کې دنیا منطق کتابونه دي ډیرو کې تحریر المنطق والکلام ده ځکه ویلا وظرفیه التجاوزیه ظرف مجازي ده نه جواب یو سوال راځي چې لکه فی خو ظرف کې استعمالېږي ظرف یا زمان یا مکان دا خو نه زمان ده نه مکان دا وایي ظرف تجاوزیه ظرف مجازي ده هغه ظرف چې زمانه مکاني هغه ظرف حقيقي ده دا ظرف مجازي ده اوس بیا سوال راځي چې څنګه مجازان ظرف ده ظرف حقيقي سره کومه علاقه ده دا وایي دا علاقه ده لکه ظرف حقيقي مشتمل په مظروف عام مشتمل په خاص نو دا عام ته ما ظرف مجازي ویل تشبیها لشمول العمومي دا ته مشابهه ده شمول عمومي یعنی دا عام چې شامل د خاص ته دا مو مشابه کړی ده به شمول ظرفي شمول ظرفي سره لکه ظرف چې شامل مظروف ته دا چې عام مشتمل عام هم شامل خاص ته و استعاره لفي الموضوعه اللساني للاول دفع د سوال کې چې خلک به دا ظرف مجازي شو به دي فی ولې ویل ده فی خو په ظرف حقيقي کې استعمالي یا مکان یا زماني دا خو ظرف مجازي شو به فی څنګه پکې استعمال ده دا وایي هغه فی چې وزه ده لغتن ظرف حقيقي پره دا مستعار کړه په تور د مجازي مستعار ظرف مجازي پره یعنی دلته فی کی استعاره ده فی وزه و ظرف حقيقي پره چې زمانه مکان ده دلته مستعار شو او مغختله ظرف حقيقي نه مغختله ظرف مجازي کې مو استعمال کړه چې هغه شمول د عام د خاص لره و استعاره لفي او مغختله فی الموضوعه اللساني چې وزه ده ظرف حقيقي پره للاول ظرف مجازي کې بس دي راکمو نغراکا